نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون صدق الله العظيم سورة الزخرف پنځشتمه پارا اتشپیتم نمبر آیت دی د مخکې رکوع په اخره کې د متقیانو د دنیا د محبت او د دوستانه برقرار پاتې کېدل په قیامت کې بیان شو. اوس په دې رکوع کې د دغه متقیانو د الله پاک د طرف نه کامیابی او نعمتونه ذکر کیږي. کم کسان چې په دنیا کې یو بل سره محبت وي او نیکان وي نو په قیامت کې به هم د دوی دا محبت برقرار وي، او کم کسان دنیا کې چې محبت وي او بدان وي نو په قیامت کې به د یو بل سره دشمنان وي. نو د دغه مؤمنانو نیکانو د الله پاک د طرف نه کامیابی او انعامات بیانېږي. اللہ رب العالمین با قیامت کی او فرمائی اے زمانے کانو بندگانو پتا سبان جنن روز ہیس قسم یرا او خفگان نشتا. تا جنت نعمتون استاف دپار ہمیشہ دی پدی یریگی مچ دا بران ختم شی یا بوقتی وی، او د دنیا په نعمتونو پس هم خفکیږي. ما ذکر تاسو ته چې دلته کوم نعمت ملاويږي دا به د دنیا نه ډېر قیمتي وي، او د دې مؤمنانو د کامیابی بنیاد ذکر کیږي چې دې ځکه کامیاب شو چې د ایمان راوړي او نیکان. بیا به دې ته ویل شي تاسو جنت ته داخل شي، تاسو نیکان بیبیان دې تاسو سره جنت ته داخل شي، ستاسو با عزت اکرام کول شي، جنت کې به تاسو په عزت کې اوسېږئ. بیا چې کله جنتیان جنت ته لاړ شي د دې خوراک سکاک ته ضرورت وي، د خوراک سکاک هغه پلیټونه او ګیلاسونه به هم د سرو زرو وي، او دې چې کوم قسم نعمت غواړي هغه به الله جنت کې ورکوي، او دومره به مزیدار چې سترګو باندې ویني نو سترګې به پې خوشحالېږي چې دومره اعلی نعمت. او بیا به دې ته وویل چې دا نعمتونه ستاسو دپاره همیشه دي، چېرته به نه ختمېږي نه. او تاسو سره جنت ځکه میلاو شي چې تاسو ایمان راوړئ او نیک اعمال مو کړي وو، نیکان وي، ځکه جنت ته تاسو راغلئ. بیا هغه کسان چې د الله پاک دشمنان دي او مجرمان کافران دي د دوی ناکامی او ذلت بیانېږي، عذابونه بیانېږي. دا مجرمان به جهنم کې داخل شي، د دوی عذاب به بالکل نشي سپکولی، او د ډېر ناامیدۍ د وجې به دوی خاموش پراته وي، ځکه دوی به پوهېږي کار څومره چغې وو کار نه کېږي. دوی به چغې ووایي د جهنم چې کوم داروغگان خدمتګار فرشتي دي هغې ته به چغې ووایي چې د الله نه سوال وکړه چې موږ مړه کړي. عذابونو کې به تم شي چغې به ووایي چې الله نه سوال وکړه چې موږ مړه شو، بس د دې عذاب نه به خلاص شو. تفسیر جلالین لیکي چې 1000 کاله بعد به فرشته جواب ورکړي، او سبو ته یې نه مړه کېږئ بچت تاسو بدلته همیشه همیشه یې. تاسو په دنیا کې زمونږ دین راغلی او قرآن راغلی او پیغمبر راغلی، لیکن تاسو د هغې نه نفرت کړو، تاسو هغه بد ګڼو. نن په دنیا کې دا کافران مزو چرچو کې دي، په دقه سترګې غړېدو پورې دا مزید چرچي دي او نور څه نشته. مسلمان که په دنیا کې هر څومره تکلیف برداشت کې خو دې په لوی امید او په تمه پروت چې د دغه لږ وخت تکلیف دې تېر بشي. لکه مثال د ګرمۍ موسم کې دا سخت روجي راشي که نه، مسلمان دا روجي نیسي یاره بد لګي روزي د خیره تېره بشي،
څه مطلب پس دا تکلیف خو لګي ګرمې ورځې تېرې نو د دنیا دا ژوند د مسلمان که ډېر په سختو شو دې زموږ تېر وشي لږې ورځې چې دغه لږې ورځې سختي برداشت کړي نو د هلته بیا مزې او کافر به دومره چغې وایي زر کاله بعد به صرف فرشته آواز ورکړي چې ته به دلته همیشه بل خوا به نه ځم دا دې ځې ولې تاسو ته زموږ دین قرآن پیغمبر راغلی تاسو منلی چې چا منلی د هغوی خو مزور کړي هغه مخکې تېر شو جنت او چې چا نه دې منلی هغوی ته وي تاسو دلته همیشه دپاره او دې ته به تاسو د پیغمبر علیه السلام خلاف څومره منصوبې جوړو تاسو منصوبې جوړول چې دې به قتل کو او دله به تکلیف ورکو موږ ستاسو منصوبې ناکامه کړو بل تاسو به چې د شپې کومې پټې پټې مشورې کولې د دین اسلام خلاف ستاسو زه خیال چې دا موږ نه پوهېږو په دې باندې ستاسو سره موږ اعمالو والا لیکونکي فرشتې چې ستاسو اعمال لیکي هغه هم په تاسو مقرر کړی هغې در ټول څه لیکلي دا خو ستاسو خیال دی چې موږ پټې مشورې کوو د دین خلاف منصوبې تیارو په دې څوک نه پوهېږي الله پاک در باندې فرشتې کېنولي بیا نفی د شرک الله پاک کوي نبی علیہ السلام ته الله پاک فرمایي دې ته ووایه چې تاسو فرشتې د الله لوریان یا مشرکان د عیسی علیہ السلام د الله زوی یا عزیر علیہ السلام د الله زوی ګرځوئ دا خبره ستاسو غلطه ده پیغمبر علیہ السلام دې ته ووایي چې الله پاک بچي وي بالفرض والمحال اول به ما عبادت کړي خو نشته نبی علیہ السلام خدا الله پاک پیغمبر دی نو که بچی وی بالفرض بیا خو نبی علیہ السلام اول منلی خوشتنه نو چې د الله پاک دپاره بچی نشته نو ځکه عبادت هم څوک نه کوي او ځکه زما نه منه تاسو چې د الله دپاره کم شریکان یا اولاد ثابت کوي دا ستاسو خبره دا بې ځای او غلطه خبره او بیا د الله پاک د وحدانیت دلایل بیانېږي قیامت کے بعد اللہ جل شانہ د اجازت نہ علاوہ چاہتا تا شفاعت حق حاصل نوی او بیا د صورت باخرہ کہ اللہ پاک نبی علیہ السلام تو فرمائی کہ دی مشرکان نہ تپوس اکی چې د ځمکه اسمانونو خالق او د دوی خالق څوک دی سره د دې چې د الله بندگی دوی نه کوي دی به دا اقرار کوي چې د دې هر څه خالق یو الله دی ځکه کافرانو سره د دې چې شرک به کوو خدا به موی چې ځمکه اسمان الله پیدا کړي او دا به موی چې موږ هم الله پیدا کړي خو بیا به د الله سره شرک الله جل شانه فرمایي اوس په دې ځای کې د نیکانو خلقو صفات بیان شو او د بدانو خلقو سزا بیان شو نو عقلمن انسان دا چې د نیکانو خلقو لار خپل کی چې دی هم نجات ته ورسیږي او د بدانو خلقو د لار نه ځان وساتي چې دی هم د ناکامۍ نه بچي الله پاک دې موږ او تاسو د دغه نیکانو خلقو په ډله کې شامل کړي نو فرمایي یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون اے زمانے کانو بندگانو پتا سبان به هیڅ قسم ير نوی نن ورځ او نه تاسو غم جن شي الذين امنوا بآياتنا وكانوا مسلمين زما بندگانا کسان دي چې ایمان وروړي زم پایاتونو د قران او دي مسلمانانو نیکان ادخلوا الجنه انتم وازواجكم تحبرون تاسو داخل شي تاسو جنت تاسو به بیان تاسو تبع عزت در کولی شي تاسو به اکرام کولی شي یطاف علیهم بصحاف من ذهب واكواب ګرځولي بشي په دی باندې پلیټونه د سرو زرو په جنت کې واكواب او ګلاسونه د سرو زرو د جنت لوخي پلیټونه ګلاسونه دا اعلی قیمتي د سرو زرو قیمتي سشتنه کړي الله پاک هغه ذکر کړ خدا غیب وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين او په دې جنت او په دې لوخو کې باغسي چې د دوی زړونه غواړي وتلذ الاعين او خوخوي استرګي وانتم فيها خالدون تاسو په دې جنت کې همیشه یې وتلك الجنه التي اورثتموها بما كنتم تعملون
او دا جنت تی چې تاسو وارثان جوړول شي په سبب ساز د عمل لکم فیها فاکهة کثیرة منها تأکلون ستاسو دپاره په دې کې میوې وي ډېرې بعضې به د هغې نه تاسو خورئ ان المجرمین فی عذاب جهنم خالدون بېشکه مجرمان به په عذاب د جهنم کې همیشه دپاره وي لا یفتر عنهم وهم فیه مبلسون د دوی نه به عذاب نشي سپکولی دوی به په دې جهنم کې نا امیده خاموش پراتی وما ظلمناهم ولكن كانوا الظالمين او موږ ظلم نه دی کړی په دوی باندې په دې عذاب ورکولو لیکن دوی په خپله باندې ظالمانو خپل ځان له عذاب خوښ کړی ونادوا یا مالک لیقض علینا ربک قال انکم ماکثون او دی باواز اے د جهنم داروغا مالک فرشتي لیقض علینا ربک پکار دا چې فیصلو کی په موږ باندې ستارب یعنی موږ دې مړ کی قال فرشتہ بزر قال بات ہوئی انکم ماکثون تاسو به همیشه په دې جهنم کې لقد جئناکم بالحق ولكن اکثرکم للحق کارهون پتاقی سر راغلو تاسو ته موږ را تکړو تاسو دې د کفارو د مکې په دین او په قرآن او په پیغمبر علیه السلام لیکن تاسو اکثر خلق د حق لره بد ګڼونکي ام ابرم امرا فإنا مبرمون بلکہ تاسو تدبیر کړو په تدبیر کولو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلاف نو پس منګم تدبیر کو تاسو د هلاکولو داغه د نجات ام يحسبون ان لا نسمع سرهم ونجواهم بلکہ تاسو خیال کو چې منګه لا نسمع سرهم چې منګ نورو د دوی پټ خبري ونجوم د دوی پټ مشورې تاسو څه خیال چې دار سم کو الله به نه پی بلا ولنا ورسولنا لديهم يكتبون بلکہ ورسولنا زمنگا فرشتی لديهم د دوی سره چې کوم عمل لیکون کې فرشتي یكتبون غلی کل کوي ول تو فرمایا ان کان للرحمن ولد کچریوی بالفرض والمحال د الله د پار اولاد فان اول العابدين فذب اول عبادت کون کنو سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما يصفون پاک دے رب دا اسمانونو رب دا ازمکو رب دا رب دا عرش عما دا غسن یصفون چی دی ول بیانی یعنی اولاد و شریکان دا غین اللہ پاک دی فذرهم پس بریک دا پیغمبر علیہ السلام دی یخوضو چی دی مصروفوی ویلعبو او دی لوبی کی پا دی دنیا پا دی نعمتنو کی حتی تردی پوری یلاقو یومهم الذی یوعدون چی دی ملاقاتو کی دا دوی دا غورد سر چی دا غی دوی سر وعد کولی چنی قیامت وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله او دغ الله پاک پاسمانونو کې یو خدای دی او پزماکه کې یو خدای دی وهو الحكيم العليم او د الله پاک حکمت والا په ذات دی وتبارك الذي له ملك السماوات والارض وما بينهما او برکتناک د غزاد چې دغه لپاره بادشاہي د اسمانونو د زمکو دا او سچ په ما بین د دې دواړو کې وعنده علم الساعه او د الله سره علم د قیامت چې کله به قائميږي وإليه ترجعون د الله پاک ته تاسو واپس کول شي ولا يملك الذين يدعون من دون الشفاعه او مالکان نه دغه خدایان چې دا کافرانه عبادت کی سوا د الله د شفاعت الا من شهد بالحق وهم يعلمون مگر افسوس چې گواہی ورکړي د حق نه وږي پیږي د الله په وحدانیت او ایمان یې وروړي ول انسان تم من خلقهم ليقولن الله او بالفرج تفوز کی پیغمبر علیہ السلام د دې مشرکان نه چې چا دوی پیدا کړی زمکا اسمانونه چا پیدا کړی دي ليقولن الله خامخاب دوی چې دا الله پیدا کړی فانا يفكون بچر سبي اړول شي وقيله او دا وینا د پیغمبر علیہ السلام یا رب زمان رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون یقینا دا خلق داسې قوم د چې ایمان نه وروړي فاصفح عنهم پس اعراض کړه دوینا وقلو تو فرمائے سلام سلامت یادی فسوف يعلمون زرد چې دوی په پیښې په خپل انجام باندې واخذ الحمدلله